دا کم ذکر دی او کومه کلمه ده چې په ویلو کې ډیره مختصر او اسانه ده، خو کمال یې دومره ډیر دی چې یو بندې صرف یو کرت ووایي نو دا ستا په اوږو باندې ناستې فرشتي چې دي په دوی باندې د دې کلمې لیکل مشکل وګرځي او دوی ته پته نه لګي چې دا کلمه په څه طریقه باندې ولیکي، نو دا فرشتي به دواړه ځي او د الله په دربار کې عرض کوي د الله د طرفه ورته څه ملاویږي، نو د دې کلمې په کمالاتو ځان خبر کوي او دغه کلمه او ذکر وپیژنئ چې دا کومه کلمه ده. حدیث مبارک کی راضی د عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت تے سنن ابن ماجہ ذکر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې د الله د بندگانو نه یو بنده دا کلمه ویلا، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. چې کله دا کلمه وویلا نو دا کلمه په دې دوانو فرشتو باندې یعنی کرامن کاتبین چې کوم ستا په اوږو باندې ناستي مشکله وګرځېده او دوی ته پته نه لګېده چې دا کلمه څنګه ولیکي، نو دواړه لاړلې په طرف ته اسمان د الله حضور ته رجوع کوي او الله ته عرض کوي چې ای الله ستا بنده یوه داسې کلمه ویلې ده چې مونږ نه پوهیږو چې دا کلمه مونږ څنګه ولیکو، نو الله جل شانه ته سره د علم نه تپوس کوي چې زما بنده څه ویلی دي، حالانکه الله ته پته چې بنده څه ویلی دي، خو د فرشتو نه تپوس کوي. فرشتي ورته فرمایي چې ستا بنده دا کلمات ویلی دي، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. نو الله جل شانه ورته وی چې دا کلمه څنګه دا دغسې تاسو ولیکئ، یعنی د دې الفاظ چې څنګه دي دغه الفاظ یې د په عملنامه کې ولیکئ او تر هغې پورې چې زما دا بنده زما سره ملاقات وکړي او ما سره میلاو شي، نو زه به په خپله دې بنده له د دې بدله ورکوم. سبحان الله والحمدلله. څومره د کمال کلمه ده چې فرشتو ته د دې د اجرونو د ثوابونو پته نه لګي او د الله له طرفه ته حکم کیږي چې همدغسې ولیکئ چې څنګه تاسو اورېدلې ده او زما بنده چې ما سره ملاقات وکړي نو زه به پخپله د دې بدلې ورکوم. الله خو دې موږ د دې اجرونو نه محرومه نه کړي. دا کلمه خامخا خپله کړو چې چېرته د دې اجر نه او د دې ثواب نه موږ او تاسو محروم پاتې نه شو. ترجمه دا ده، سبحان الله یا رب لک الحمد، ای الله ستا دپاره حمد او ثنا ده، تعریف دی، کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. داسې ثنا او داسې حمد او تعریف کم چې ستا د ذات د جلال سره مناسب دی او کم چې ستا د لوی سلطنت او د لوی باچایۍ سره مناسب دی، نو واقع چې دا تا الله ته داسې وویلې چې یا الله ستا کوم حمد او ثنا او تعریف دی زه د هغې د کولو نه عاجز یم، خو ستا سره او ستا د باچایۍ سره او ستا د لویوالي سره هغه حمد او ثنا ښایي چې کومه ورسره مناسب ده. نو الله جل شانه په دې باندې څومره ډېر څه ورکوي، په خپلې هم زده کړو او چې نورو مسلمانانو ته ورسوو هغوی زده کړي او دا وایي نو په هغې کې به هم زموږ او ستاسو حصه وي. وصلی الله علی النبی الامین. دا کومه دعا ده چې نبی علیه السلام حضرت معاذ رضی الله عنه ته وښودله او ورته وفرمایل چې معاذ دا دعا وایا که په تا باندې د احد د غر عمره قرض وموي نو الله به ختم کړي د دې دعا په برکت سره. سبحان الله. یقینا دا به ډیره د کمال دعا وي کومه چې نبی علیه السلام مبارک دی صحابي ته ښودلې ده او د دې صحابي په واسطه باندې امت ته ښودلې ده. په سوونو کسان موږ سره رابطې وکړي چې مولوي صاحب موږ په قرضونو کې ګرفتار یو، په موږ ډېر زیات قرضونه دي او په ډېرو غټو مشکلاتو کې ګیر یو. نو راځئ زمارونو چې د کومې دعا تعلیم نبی علیه السلام امت ته ورکړی دی، که دغه دعا چرې موږ په پوره امید سره په پوره عقیدې سره په پوره یقین سره خپله کړو نو انشاءالله العزیز زموږ او ستاسو قرضونه به ختم شي او مشکلات به ختم شي. منګ او تاسو کې په چا باندې د احد د غر عمره قرض نشته. نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې دعا په برکت سره د احد د غر عمره قرض هم الله پاک څه کوي جی ختمي. نو راځي جی دا دعا را سره خامخا وپیژنئ. حدیث مبارک کی راځي د انس ابن مالک رضی الله عنه نه روایت ته فرمایي نبی علیہ السلام مبارک حضرت معاذ صاحب ته فرمایل معاذ زه تا ته یوه داسې دعا ونه ښیم چې ته په هغې سره دعا کې نو که په تا د احد د غر عمره قرض وي الله به ختم کی. نو بیا ورته څه فرمایي قل یا معاذ، ای معاذ داسې وایه اللهم مالک الملک
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. دا دعا بس تاسو د اسانۍ د پاره په کمنټ کې ورکړلی شي. یقینا ډیره د کمال دعا ده. داسې وایي مانځه نه پسې وایي سحر او ماښام ویلی شي. او که تاسو چرته دا په نفلو کې وایي که نه نو بیا به دا ډیره ښه قبلیږي. ځکه چې کله سړی په نفلو کې د سجدې په حالت کې په مانځه کې نو حدیثونه ثابت دي چې دا الله ته ډیر زیات نږدې په دغه وخت کې. نو چې ته الله ته په کم ټیم کې ډیر زیات نږدې نو د هغه رحمت ته زیات متوجي. نو که په هغه ټیم کې ته دا دعا وغواړې نو الله به ښه قبلی. په نفلو کې په هره سجده کې د سبحان ربي الاعلی نه پسې یو کرت دا دعا وایي. او دغه شان څومره منځونو سره چې څومره سنت کوئ نو د سنتو په هره سجده کې د سبحان ربي الاعلی نه پس دا دعا په پوره یقین او امید سره تاسو وایي. صحیح شوله؟ په فرضو کې ویلی شي خو فرضو کې چې کله ته امام جوړ شي نو بیا به اوږدې سجدې نه کوي چې په قوم باندې تکلیف جوړ نه شي. او که په امام پسې ولاړې مقتدي او د امام سجده اوږدی نو هلته ویلی شي د سبحان ربي الاعلی نه پسې یو پې روايه. خو په نفلو او په سنتو کې دا څه دی جي ډیره بهتره ده. نو ډیره د کمال دعا ده. نبی علیہ السلام امت ته تعلیم ورکړی. منګ او تاسو پکې بخل ونه کو ډیر رونه به داسې چې په قرضونو کې به ګرفتاري په کار ده چې منګ مخکې هغه مسلمانانو رونو ته ورسو د هغوی مشکل په حل شي نو منګ او تاسو ته به الله پاک اجر راکوي. وصلی الله علی النبی الامین. د مونځ په اولنی رکعت کې د قرآن کریم اخیرنی صورت ویو نو په دویم رکعت کې څه کول پکار دي؟ دا یو ضروري مسله ده. دا لازمي وپیژنئ جي. دویمه مسله دا ده چې د قرآن کریم اخیرني لس صورتونه دي نو دا په مانځه کې په کم ترتیب سره ویل پکار دي. ټیک شوله؟ دریمه مسله دا ده که چا په مانځه کې د قرآن کریم صورتونه بی ترتیبه ویلې رستې صورت مخکې رکعت کې وي او مخکې صورت رستي رکعت کې ویلې نو آیا په دې باندې سجده سهو شته که نشته؟ که قصدن یې داسې وکړه د سجده سهوې څه مسله ده او که په غلطۍ کې وکړه په خطا کې نو بیا د سجده سهوې مسله څنګه ده؟ ګور د ټولو نه مخکې دا خبره د ځان سره وپیژنئ چې په فرض مونځ کې د صورتونو د ترتیب رعایت ساتل دا واجب دي. په فرض مونځ کې د صورتونو د ترتیب خیال ساتل دا واجب دي. که چا په قصد باندې په فرض مانځه کې رستې صورت مخکې رکعت کې ویو یا مخکې صورت رستي رکعت کې ویو نو د مونځ مکروه تحریمي شو. واجب پرېښودل مونځ یې وشو خو سره د غټ نقصان نه. دا مسله یاد ساتئ. او که په غلطۍ کې د چا نه په فرض مونځ کې ترتیب د صورتونو وران شو که نه نو بیا یې مونځ مکروه تحریمي نه دی. دا په غلطۍ او په خطا کې وشو نو بیا کراهت نه راځي جي. دا مسله ځان سره یاد ساته. اوس مسلې ته راشه. چا په مونځ کې په لومبني رکعت کې د قرآن کریم اخیرنی صورت وویو نو په دویم رکعت کې دله څه کول پکار دي؟ نو که په دویم رکعت کې دی ځي واپس د قرآن کریم د سر نه د الف لام میم نه پکې صحیح سوی نو دا درست ده. دې سره مونځ صحیح دی. خو بهتر ورله دا ده چې په دویم رکعت کې د قرآن کریم دقه اخیرنی صورت ووی دا ورله بهتر ده جي. او چونکې دا په خطا او په غلطۍ کې شوي دي نو دلته بیا په ده باندې هغه مکروهوالی نه راځي. خو په نفلو او سنتو کې مسله دا ده کنه چې په نفلو او سنتو کې د صورتونو د ترتیب خیال ساتل دا واجب نه دي. که په نفلو او سنتو کې چا په قصد د قرآن صورتونه بی ترتیب ویلې نو په دې سره مکروه تحریمي د مونځ نه ګرځي. او بهتره دا ده چې په نفلو او سنتو کې د صورتونو د ترتیب رعایت دا وساتلی شي. دا مسله ځان سره یاد ساتئ. بله مسله دا ده چې د قرآن کریم د اخیرني لس صورتونه دي په دې کې د ترتیب خیال ساتل دا داسې دی جي چې تا یو صورت ویو لکه قل هو الله احد دی په لومبي رکعت کې ویو نو په دویم رکعت کې بیا ته قل اعوذ برب الفلق په منځ کې پرېږدې او قل اعوذ برب الناس ویې نو په دې سره به ستا مونځ مکروه ګرځي. خو مکروه تنزیهي ګورئ مکروه تحریمي نه. که دا چا په قصد وکړه نو مونځ به مکروه تنزیهي ګرځي. او که په قصد نه په خطا او غلطۍ کې وشو نو بیا خو دغه وړوکې کراهت نه راځي. بهتره دا ده چې ته به په منځ کې یو صورت نه پرېږدې دوه پرېښودی شي درې پرېښودی شي
شي دینه زیات خو په منځ کې به یو صورت دا به نه پرېږدي. دا مسله شوه. درېیمه مسله دا وکړه چې که چا په مانځه کې د قرآن کریم د صورتونو د ترتیب خیال ونه ساتو، وروستی صورت یې مخکې وي او مخکې یې وروسته وي، نو ګوره یاد ساته که دا عمل یې قصدن کړی و که دی په غلطۍ کې کړی و، په دواړو صورتونو کې سجده سهو واجب نه ده. سجده سهو پې باندې نشته دی. بهرحال صرف دغه مسله ده چې په فرضو کې په قصدو کې نو مکروه تحریمی به وګرځي او که نه خطا کې شوی بیا خو مکروه تحریمی هم نه ګرځي. خو د سجده سهو مسله په دې ځای کې نشته، یعنی سجده سهو پې واجب نه ده. دا مسله ځان سره هم یاد وساتئ او د ملګرو سره لازمي شیر کې ډېرو کسانو دې تپوس هم کړی چې هغوی ته دا مسلې معلومې شي، نو موږ او تاسو ته به پې الله اجر راکوي. وصلی الله علی النبی.